السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وای چې په 10,000 روپۍ باندې خرڅېږي ما لیدلی د ایمان د درباریانو عزتمندو یو درباري مولا چې کوم دی څه دروغ ویلي او څه ګډې وډې خبرې کړي دي نو تاسو د دغه درباري مولا دا خبرې واورئ د دې نه پس ستاسو سره بیا څو خبرې کوو. څه چل شوی دی په مدینه منوره کې؟ په مدینه منوره کې څه دنیا روانه شوې ده؟ په مدینه منوره کې شهباز شریف ته یو خلکو ته چور ویلی دی ولې او دا ګستاخي شوې ده. دا په مدینې منورې په میراب باندې چې د مدینې منورې شیخ حذیفي ولاړي او د غر باره کې آیاتونه وایي چې السارق والسارقة فقطعوا أيديهما دا د پیغمبر په قبر باندې اواز شتول لري دا په سپیکرو کې نه وایي. دا د مدینې امام چې د جمعې مونځ کوي او دا د غلا آیاتونه وایي دا د غلو باره کې احادیث وایي دا دومره چې کوم دی خبرې کوي دا د نبي علیه السلام په قبر باندې اواز شتېدل لري او بیا یې چې کوم دی میډیا له زور ورکړه ګستاخي شوې ده ګستاخي شوې ده. ګستاخي نه ده شوې د ده په خېټه کمه شوې وه او یو ځلې بیا خېټه غوړه شوه په دې باندې خپله خېټه غوړئ. نن چې ته په هر جومات کې د سولر پکو ته ناست یې نن چې هر یو امام په جب کې روپۍ کېښوستی دا څه وجه ده خو ویلی شي سړی. عزتمندو تاسو د دې درباري مولا دا خبرې واورېدلي په مسجد نبوي کې چې کوم واقعه مخې ته راغلې ده او خلکو د مسجد نبوي بے حرمتی کړې ده د نبی رسول الله د وطن بے حرمتی کړې ده د نبی رسول الله او د الله پاک د ملمنو بے حرمتی کړې ده د نبی رسول الله د روضې بے حرمتی کړې ده. نو دغه درباري مولا د خلکو له دلایل ګوري او دا د خلکو د جکم د شوکۍ چې د خلکو دا کار ښه کړی دی نو بیا وایي چې خلک وایي چې شهباز شریف پسې خلکو د چور چغې والدي وایي دا ګستاخي شوې ده وایي هېڅ ګستاخي دا نه ده شوي وای ځکه چې په مسجد نبوي کې په دغه منبر باندې دغه عالم دا غل په باره کې آیاتونه وایي دغه رنګې احادیث وایي دغه رنګې چې په مانځه کې د غل په باره کې کم آیاتونه دي هغه وایي نو وایي دا چې کم دی د نبي رسول الله په آواز باندې آواز اوچتول نه دي لکه څنګه چې دا کار جایز دی د مقصد دا دی نو دغه رنګې چې کم په شهباز شریف پسې چغې والې شوي دي دا هم جایز کار دی او ښه کار شوی دی ګستاخي نه شوي. نو زه دې درباري مولا ته ویم چې په 10,000 روپۍ باندې خپل ایمان او ضمیر مه خرڅوه چې د 10,000 روپو دپاره تا د غلطې خبرې دفاع کې ولې ځکه که په خطبه کې د غل په باره کې آیاتونه ویل کېږي یا احادیث ویل کېږي یا په مانځه کې چې کوم دی دغه آیاتونه ویل کېږي نو د قرآن پاک په هر یو حرف باندې چې کوم دی نیکي ملاویږي که هغه د غل په باره کې وي او که هغه د شرابي په باره کې وي او که هغه د زناکار په باره کې وي خو چې څوک د قرآن پاک یو حرف هم ولولي نو په هغې باندې هغه ته 10 نیکۍ ملاویږي. نو ته راته دا ووایه چې د خلکو کومه چغې والي دي نو آی دیو ته په دې باندې څومره نیکي ملاو شوې ده. نمبر 2 په خطبه کې چې کم آیاتونه ویل کېږي یا په مانځه کې ویل کېږي نو آیا دا د چا د بېعزتۍ لپاره ویل کېږي او که نه که د بېعزتۍ لپاره چا ویل کېږي نو د هغې ته وضاحت وکړه چې او د چا د بېعزتۍ لپاره دا آیتونه ویل کېږي او که داسې نه وي نو چې د خلکو کم په مسجد نبوي کې چغې والي دي نو آیا دا د شهباز شریف او د نورو خلکو چې کم دی د بېعزتۍ لپاره والي دي او که نه د بېعزتۍ لپاره ول نه دي والي. په دې کې خو کار د بل انسان بېعزتي وه د مسلمان بېعزتي وه. دغه رنګې په دې دومره سونو کلونو کې د وسه پورې مسجد نبوي ته دې ته ډاکوان هم راغلي دي دلته غله هم راغلي دي دلته شرابیان زناکار مختلف قسم خلک راغلي دي ظالمان هم راغلي دي. د حجاج بن یوسف مبارک راځي وایي 1,20,000 چې کوم دی هغه مړي د کړي دي سې په خپله کړي دي او سې چې کوم دی لکه بل ته حکم کړی دی نو 1,20,000 مړي د هغه نسبت چې کوم دی حجاج بن یوسف ته کېږي. په دې کې چې کوم دی تابعین هم د چې کوم دی هغه شهیدان کړي دي تر دې چې صحابو پورې چې کوم دی د قتلونه کړي دي یو صحابي هم قتل کړی دی. نو ته راته دا ووایه چې په دې دومره کلونو کې چې دومره غلط خلک راغلي دي نو آی چا د مسجد نبوي داسې بېعزتي کړې ده چا په هغوی پسې په مسجد نبوي کې داسې چغې والي دي آی دا خلک چې کوم دی دا خلکو نه ډېر زیات بدتر شول. د دې وضاحت به ته وکړې که خلکو د دې نه مخکې داسې کار نه دی کړی د مسجد نبوي بېعزتي نه ده کړې نن ولې دا کار کېږي او بلکې دغلته یو نیک کار کولی شي مثال ذکر دی دغه رنګې تلاوت دی په هغې کې په کار دی چې په سلو آواز باندې وکړی شي نو بیا دغلته یو غلط کار او چغې وهل د مسلمان بېعزتي کول د نبي رسول الله د میلمنو بېعزتي کول د الله رب عزت د میلمنو بېعزتي کول او بیا په هغې پسې کلم چغې وهل آی دا چې کوم دی
دا مسجد نبوي بے عزتي ده کنه ده او ما ویل چې ته ولې د خلکو صفت کې سوټ ده تا په خپل چکم د وضاحت کو چې دی خلکو په هر جمعات کې اغا سولر پکې لګولې دي دا 100% غلط خبره وکړه په هر جمعات کې نه په اکثر کې نه دی لګولې کنه آزاد غزو د میدان ګورو مونږ هم په جمعاتون کې وخت ورکو مونږ ونه لیدل او بل خبره کې چې هر امام له چکم د بجب کې پیسې کې هودي مونږ خدا پیسې ونه لیدلی دا خبرم تا چکم د 100% دروغ وکړه هر امام له نه چې اکثر امامان له هم بجب کې پیسې نه کې هودلی دا دم دروغ ویلا خو ها ستا بشان خلکو لا ستا بشان امامان له چکم د جبونه ډکړي دي زکه خو چکم د غلطو خلکو حمایت کې زکه د غلطو خبرو د پار چکم د دلایل ګوره ما خو دغه شعر مخکې ویلې بیا مېما چې په 100 روپۍ باندې خرڅيږي مال دلې د ایمان د درباریانو چې ستا بشان درباري مولیان وي چې هغه ته بجب کې 100 ټکی او 100 پیسې کې دي دا هغه لپاره خپل ضمیر خرڅي دا هغه لپاره خپل ایمان خرڅي بیا غلطو خبر له چکم د دلایل ګوري بیا ګستاخی چې چکم د ګستاخی نه وای نو لہذا تا چې سویل ټول د دروغ ویلي پدې کې چکم د تا د غلطو خبرو مرګستیا کړلا د غلطو خلکو د مرګستیا کړلا او ټول د غلطي خبرې کړې دي نو پدې باندې چکم د تم توبه تایب شه مخه د قران کولاو کړې دي او وې دروغ وې چکم د ګډي وډي او د غلطو خبرو چکم د هغه بیا ته سپورټ کې غلطو خبرو چکم د دلایل ګوره نو عزتمند تاسو دا ویډیو ډېر شیر کړئ چې دغه درباري مولا دغه ایمان او ضمیر خرڅون کې مولا ته چکم د ورسیږي الله رب عزت موږ داسي ایمان او ضمیر خرڅون کې مولیان نو ساتي وما علينا الا البلاغ